اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ټیم په ټیم باندې ستاسو سره مونږ د مختلف شعبې زندگی سره تعلق لرونکي هغه ځوانان، مشران او د هغې سره سره سماجي چې کوم شخصیات دي هغه میلاوو د دې اپډیټس په پاڼه کوم چې د علاقې دپاره، د ځوانانو دپاره، د قوم دپاره څه کردار لري او څه کول غواړي. ګرانو کتونکو، نن په دې موقع باندې زما سره په دې پروګرام کې د دیر ویلفیر سوسایټي یونیورسټي اف هزار هغې چې کوم صدر دی، د هغې چې کوم چیرمین دی، کوم مشر دی، حمدالله بھائی موجود دی. هغې ته زه په لایو کوریج کې، په لایو پروګرام کې په راتګ باندې خوش آمدید ویم، ویلکم ورته یم. حمدالله بھائی بخیر راغلی. ډېر مننه، ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له موقع راکړه دلته د راتګ. ډېر زیاته مننه. حمدالله بھائی، زموږ چې کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، موږ غواړو دا چې د ټول نه مخکې تاسو خپل مختصر شان تعارف چې ستاسو رهایشي تعلق د کوم ځای سره دی، په سوسایټۍ کې بیا ستاسو پوزیشن څه دی، او د دې سره سره تعلیمي سلسله ستاسو څنګه روانه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعارف بر سره خپل وکم. صافي حمدالله اکمل مې نوم دی، تیمرګري د دیر لور سره مې تعلق دی او هزار یونیورسټۍ کې بی ایس ټیلی کمیونیکیشن لاست سیمسټر سټوډنټ یم. حمدالله بھائی، دا راته ووایي چې تاسو هلته کې هزاره یونیورسټۍ کې یو سوسایټي جوړه کړله د دیر ویلفیر سوسایټي په نوم باندې. د دې سوسایټۍ لکه ضرورت ولې رالو چې تاسو دا سوسایټي جوړه کړله؟ بالکل جی، دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي چې دا څنګه مختلف سوسایټیز هلته جوړ شوي وي، دا ضرورت د دې وجې نه راغی چې کله علاقه لرې ده هزار یونیورسټي، تاسو په در ماسره دې ځای نه ډېر زیات لرې. اوس خو موټروی جوړه شوه، لږ فاصله نږدې شو، خو اوس هم کم از کم 6 غنټې لګي. مخکې به 12 غنټې 13 غنټې هغه لګېدې دلته د تګ راتګ. نو هلته کم سټوډنټ چې لاړه هغو ته به د پاتې کېدو، کم چې نوي سټوډنټ هغو ته به ډېر زیات مسایل وو. نو دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي مشران چې کوم وو، هغو د دې بنیاد ایښودل چې دی هغه ډېر ضروري وګڼل. په مارچ 2015 کې هغو د دې سوسایټي بنیاد کېښودو د دې لپاره چې کم سټوډنټس د دیر نه راځي هغو ته چې کم مشکلات مخې ته راځي، د شپې د پاتې کېدو مسله ده یا د اډمیشن حوالې سره مسلې دي، مختلف مسایلو چې یاره په اډمیشن کولو کې به د هغو ته ډېر زیات مشکلات هم د هغې د اسانۍ لپاره چې سوسایټي دا راته ویلی شي حمدالله بھائی چې د کوم دیر ویلفیر سوسایټي ده د هغې اولنی صدر څوک و، چا دا سوچ کړی دی لپاره؟ بالکل د دې لپاره ډېر اهم سوال تاسو وکړو. مارچ 2015 کې د دې نه مخکې چې دی زموږ مشران کم تیر شوي دي، اولنی صدر ملک سراج صاحب و، د هغه سره مرتضی خان ماما او عطاالله بھائی چې دا د دې سوسایټي بنیاد کېښودو په 2015 کې. او اولنی صدر چې و سراج صاحب، هغه هم د دې دا سوچ هم هغوی کړی او د دې دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي حوالې سره چې موږ دغه شان یو سوسایټي جوړه کړو او زموږ د دیر سټوډنټس چې دغه د دې نه مستفید چې د دې نه فایده اوچته کړي هغو ته اساني راشي. ستاسو چې کوم د دیر ویلفیر سوسایټي تنظیمي سټرکچر دی، لکه صدر، جنرال سیکرټري، دا تقریبا څومره خلک وي د کیبینټ کې، او د دې انتخاب څنګه کېږي او د څومره ټایم دپاره یې؟ بالکل جی، ډېر زبردست سوال تاسو وکړو. دا هر کال چې دی څنګه 2015 نه دا سلسله روان ده، زه چې دی شپږم صدر یم، 6 نمبر صدر چې هغه زه یم. او دغه شان الیکشن هر کال چې دی الیکشن کېږي، صدر باندې انتخابات کېږي، په جنرال سیکرټري په هر یو عهده باندې بیل بیل انتخابات کېږي او هغې نه چې کوم نمایندګان منتخب شي هغه راشي، کابینه جوړه شي، د 12-13 کسانو هغې کې د صدر نه واخله او د هیلث کلچر سیکرټري پورې انفارمیشن جنرال مختلف عهدې هغه په هغې کې شامل وي او دا د یو کال ټینور لپاره وي. د دې نه لکه تاسو چې د دیر ویلفیر سوسایټي په نوم باندې یو سوسایټي جوړه کړه، دغه شان به د هزارې طالب علمان وي، د پنجاب به وي، د ډي ای خان به وي، د مختلفو علاقو طالب علمان به وي، شاید چې هغه به هم داسې سوسایټیانې جوړوي. نو دې نه به یو تعصب یا یو ټسل یا یو تصادم څه مسله لانجه به نه جوړېږي؟ بالکل ډېر اهم سوال او زیات خلکو ته په دې کنفیوژن هم دی چې دیر سوسایټي یا مختلف سواد سوسایټي ده یا بل سوسایټي ده، د دې نه به تعصب پیلاو شي. الحمدلله زه تاسو ته وایم چې زموږ ذاتي تعلقات او کم چې اجتماعي تعلقات دي هغه ډېر زیات زبردست روان دي. د مختلف سوسایټي د مختلف یو ماحول جوړ دی، هر یو چې دی لکه تاسو څنګه وي چې یاره د هر ځای خپل خپل کسان. الحمدلله موږ اول کوشش کوو چې موږ د دیر سټوډنټ که بیا بل چاته هم څه مسله راځي نو د هغو سره موږ شانه بشانه ولاړ او د دیر سوسایټي د تعصب حوالې سره چې کوم تناظر کم خلک سوچ کوي تاثر ساتي د دې حوالې سره، نو هغو دا ویل غواړم چې دا د دې دپاره نه موږ د چا د خلاف یا د جګړې دپاره یا د چا دپاره دا ټولنه نه جوړه کړې، بلکې د دې دپاره چې یاره موږ د خپل علاقې کم سټوډنټ چې هغو ته کم مسایل رافیق دي
هغه ته کوم مسلې راپېښې دي هغې کې موږ د هغو ته اساني او بل د علاقې سړی چې د علاقې د سړي مسله په اسانه سره حل کولی هم شي او پوهېږي پرې هم او بل د علاقې سړی چې دی هغه خپل صدر ته خپل جنرال سیکرټري ته په اسانه ویلی شي ښه په کولاو زړه چې یاره ماته دا مسله ده دغه شان مختلف تنظیمونه دي هغوی ته دا نشي رسېدی په زرګاو کسان به یونیورسټۍ کې سبق وایي نو یو سوسایټي یا یو فیډریشن چې دی هغه یو ټول سوسایټیز ته خو نشي رسېدی دا یو علاقې خپل سوسایټي ده او دا ډېر بهترین دغه نظام روان دي هلته چې کوم طلبه سیاسي طلبه تنظیمونه دي لکه اسلامي جمعیت طلبه ده پښتون نصیب ده دغه شان مختلف سټوډنټس فیډریشن به آیا هغه د ضرورت طالب علمانو چې کوم مسایل دي یا د هغې چې کوم مشکلات دي هغې ته هغه نه رسي هغه ضرورت هغې نه پوره کوي هغه کمی هغوی نه پوره کوي چې تاسو طلبه بله سوسایټي جوړه کړه دیر ویلفیر سوسایټي په نوم باندې بالکل تاسو زبردست دغه وکړو د سټوډنټ چې کوم مسایل راپېښي لکه ما تاسو ته وویل چې د دیر هلک ته چې کوم مسلې نو بېشکه تنظیمونه چې دی هغه ملکي سطح باندې یا صوبایي سطح باندې خو هغې چې دی یو سټوډنټ فیډریشن چې دی هغه 16,000 کسانو ته نشي رسېدی په 16,000 کسانو کې به خامخا د 1,000 کسانو مسلې نو د سوسایټي چې دا چیز ډېر اسان کړی دی فیډریشنز ته هم مسله اسانه یا هغو ته کم کسان راځي نو لږ کسان چې ډیوایډ شو نو سوسایټي څه کسان دغه کې سپورټ کوي څه فیډریشن سپورټ کوي خو سوسایټي زموږ سوسایټي چې کم کار کوي ویلفیر کار کوي زموږ زیات کوشش دی چې یاره موږ اجتماعي مسلې هم حل کړو کومې چې د ټول سټوډنټس وي خو چې کوم زموږ خپل سټوډنټ کوم مسلې مالي حالات دي یا نور داسې حادثاتي طور دغه مسلې راشي نو هغه په اسانۍ سره موږ دا راته ویلی شي د اوسه پورې څومره طالب علمان دي خصوصا د دیر لوور اپر د هغې دپاره ستاسو خدمات څه دي څه مسلې مو له داسې حل کړي دي بالکل دا هم ډېر زیات اهم سوال دی د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي زموږ کار چې کوم مین مقاصد دي زموږ هغې کې دا شامل دي چې د هغوی دپاره کله طالب علمان راشي د هغو دپاره موږ داخله کیمپ لګول د هغو د شپې بندوبست هلته چې هغو پاتې کېږي هغو ته موږ هاسټلز خالي کړي د هغو هلته د روټۍ چې کوم بندوبست یا مېلمستیا هغه موږ د دیر سوسایټي طرف نه کوو بیا چې هغو ته کوم په ایډمنسټریشن بالکل کوم مسلې چې د هغو ته راپېښي هلته په هغې کې نو په ایډمنسټریشن سره په هغې کې ورسره سوسایټي چې دی بالکل ولاړې هغو ته ځای ښودل د هغو رهنمایي کول بیا د ایډمیشن نه بعد د هغو د ایډجسټمنټ کولو یا هغو ته نور څه مسایل د فولینګ حوالې سره مخکې دا تاثر ډېر زیات وسو الحمدلله ډېر ختم شوی دی خو سوسایټي د هغو سره په هر وخت چې دی بل د هغې سره سوسایټي خدمات دا دي چې مونږ هر سمستر 2-3 سټوډنټ چې دی هغه مونږ سپورټ کوو مالي طور د سوسایټي د فنډ نه چې هغې کې د هغو د هاسټل فیسونه د هغو د فوډ خرچې یا سمستر فی هغه شامل دي نو د دغې حوالې سره مونږ دغه فنډینګ هم د دې سټوډنټس نه کوو د خپل سټوډنټ زموږ تقریبا 500 پلس زموږ سره هلته سټوډنټس دي په هزار یونیورسټۍ کې د هغو نه مونږ منتلي پر هیډ چې دی مونږ 100 روپۍ ښو دي هغه فنډینګ او ډونیشن کوي هغو او د هغې نه مونږ خو اوس دا سیز چې دی زه کله صدر شوی نو ما غوښتل چې یاره مونږ دا سیز چې دی علاقې ته راوړو د علاقې د خلکو مشرانو سره مونږ معیدینو سره ملاو شو دې حوالې سره چې دا سیز د سټوډنټ فنډ نه یوازې نه پوره کېږي دغه شان مختلف مسایل نور هم هغې کې چې دی سوسایټي د سټوډنټ سره دا راته ووایي چې هزاره یونیورسټي چې یو نام هم لري هلته تعلیمي ماحول حوالې سره تعلیمي سرګرمو حوالې سره موجوده وخت کې څه صورتحال دی تعلیمي سرګرمیانې ډېر زبردست اوس خو کرونا چونکې راغلې وه نو هزار یونیورسټۍ ډېر زبردست ماحول دی په ټول زه به د کیمپ په لیول باندې ویم هلته لکه سوشل گروث حوالې سره وی تعلیمي ماحول وی ډېر بهترین انداز کې هغه روان دی خو مونږ غواړو چې یاره مونږ خپل سټوډنټ چې دی فیسیلیټیټ کړو که هغه تعلیمي حوالې سره یې که هغو چې د هغو سټډي ډسټرب نه شي د هغو کوم تعلیمي ماحول دی هغه ډسټرب نه شي زمونږ چې کوم ګران کتونکي لیدونکي اورېدونکي دي یا د دیر ویلفیر سوسایټۍ چې کوم نوجوانان دي یا د هغې سره سره مختلف چې نور څومره طلبه تنظیمونه دي یا سوسایټیز دي د هغې په نوم باندې به ستاسو پیغام څه د هغو په نوم باندې زما دا پیغام دی چې د دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي څنګه د نوم نه معلومیږي چې دیر سټوډنټ ویلفیر سوسایټي د دیر د سټوډنټ دپاره د لوور دیر اپر دیر د دواړو دپاره زه چونکې نماینده یم زما دا پیغام دی هغوی ته کوم چې سټوډنټ نوجوان دي هغوی د اولنې فوکس چې دی په خپل تعلیمي کیریر باندې ورکړي چې د هغو کوم مقصد دپاره هزار یونیورسټۍ ته راغلي یا نور کوم ځایونو ته تللي طالب علمان دي اولنې فوکس هغو له په خپل سټډي باندې پکار دی د هغې نه بعد چې دی هغو له خامخا یا په سټوډنټ فیډریشن کې یا په تنظیم کې یا په داسې سوسایټي کې هغو لازمي ایډجسټ کول ځان پکار دي چې هغو له دې څیزونو خبر شي چې معاشره کې کم کم مشکلات روان دي کم کم څیزونه روان دي او بل دا پیغام دی زما هغوی ته چې خامخا تاسو په خوا کې ستاسو سره نږدې ستاسو خوا ته یا ستاسو په تعلیمي اداره کې یا مختلف ځایونو کې ستاسو سره داسې خلک دي
چې هغو چاته ویلی نه شي چې یاره زما ته ضرورت دی. خو بهرحال تاسو دا کوشش وکړئ، هغه خلک معلوم کړئ، د هغو سره مرسته وکړئ، د هغو سره تعاون وکړئ. دا به ستاسو په دې قوم باندې، په دې را روان نسل باندې، په دې نوجوانانو باندې غټ احسان وي. او بل د ثواب په نیت باندې مونږ چې کم کار کوو دا هم صرف د الله د رضا لپاره کوو، خپل ذمهداري سرته رسول دا هم د الله تعالی رضا ده چې تا ته یو ذمهداري میلاو شي او هغه ته بهترین طریقې سره خپل سرته ورسوي. الحمدلله به موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو. زموږ چې کوم ناظرین دي هغه هم په خپل قیمتي آرا باندې ومنځل، ستاسو موږ ډېر زیات مشکور یو. ډېره مننه، ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. تاسو قیمتي وخت راکړو، دیرس روم ویلفیر سوسایټي یو نماینده تاسو عمره وخت راکړو، ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم سر. ډېره مننه. په ژوند کې هغه وخت د کار وي سړی، د بنیادم چې په کار وي سړی، او پیدا یې څه ده چې میوه نه لري، هسې که ونه د چینار وي سړی. ګرانو کتونکو، دا د دیر ویلفیر سوسایټي یونیورسټي اف هزاره کوم صدر چې دی الحمدلله به یې هغې و چې هغې خپل خیالات د سوسایټي مقاصد، هغې ته درپیش مسایل د طالب علمانو دپاره د هغې اوچت کړی شوي ګامونه په هغې باندې خبرې اترې وکړلې. یقینا چې د دې د خبرو نه به تاسو مستفید شو هم یې، او تاسو ته به زموږ دا ریکویسټ دی چې د هغې چې کوم پیغام دی نو هغه د یووالي دی، د اتحاد دی، د اتفاق دی، د محبت دی، چې دا پیغام تاسو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د یو نوجوان په حیثیت باندې چې هغه کوم کردار ادا کوي، دا نور نوجوانان هم کردار ادا کړي، نو یقینا چې دا معاشره، دا ملک یو پیسفل ملک به جوړ شي، یو خوشحال ملک به جوړ شي، یو ترقی یافته ملک به جوړ شي. دا پیغام د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. زه درنه د پروګرام قربان او باچا اجازت غواړم، په لوی او مهربان الله سپارم. د الله په امان.